دا اودس صحیح طریقه کومه یو ده؟ نبی صلی الله علیه وسلم په کومه طریقه باندې اودس کول؟ په دغه ویډیو کې عملی طریقه درخوایم. د دې وجه نه یو انسان به 100 کاله مونځ کړی خو د الله په دربار کې به یو مونځ هم نه قبول، او چې کله اودس غلطي نو دا مونځ الله ته نه قبول. د رسول الله سلام اول طریقه دا و چې په څومره اوبو باندې به اودس کول، دا په یو مد باندې. دا خواته تاسو تصویر ښکاري په دومره اوبو باندې. بیا عثمان رضی الله عنه د بخاری او مسلم صحیح حدیث ته چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس طریقې ښودلې ده. هغه یو لوښی راوغوښتل، د هغې نه چې کوم دی اوبه یې راواچولې په خپلو لاسونو باندې. اول به دا لاسونه 3 ځل ته ووینځي، دې وخت کې به بسم الله هم ته ووایي. 3 ځل به دا لاسونه ووینځي. بیا چې کوم دی عثمان رضی الله عنه د لوښي ته لاس ور دننه کړ، په دې ښي لاس باندې اوبه یې راواغځي. ثم تمزمز واستنشق واستنثر، خولې او پوزې دواړو ته به یو ځای اوبه واچوي او دا پوزه به سوڼ کړي. نو 3 ځل به دغه طریقه وکړي چې لاس کې به اوبه راواخلي. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا مسواک استعمالول دي. مسواک چې کوم دی دا د الله رسول فرمایي که زما امت باندې نه ګرانېدلی، ما به دوی ته امر کړی و چې عند کل صلاه و عند کل وضو. بل حدیث کې به داسې راځي چې د هر اوداسه او د هر مونځ په ابتدا کې به دوی مسواک استعمالوي. د هغې نه بعد چې کوم دی بیا د الله د رسول طریقه دا وه چې د لوښي ته لاس ور دننه کړه، او د هغې نه بعد چې کوم دی اوبه یې په یو لاس کې به راواخلي، ښي لاس او دا بل لاس به ورسره ملګری کړي، مخ به چې کوم دی هغه به ته 3 ځله ووینځي. دغه طریقه شوله. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی لاس ښي لاس کې به اوبه راواخلي او بیا چې کوم دی دا لاسونه چې کوم دی دا به ته 3 ځله ووینځي. ویدیه للمرفقین ثلاثا، تر څنګلو پورې چې کوم دی 3 ځل به چې کوم دی دا لاسونه ووینځي. دا یو لاس به هم ووینځي، دا بل لاس به هم ووینځي. اوبه به کم استعمالوي. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده. په کم اوبو باندې د دې نه زیاتو باندې 3 ځل نه زیات وینځل دا ګناه ده. ګوره دا خبره مې یاد ساتئ. د هغې نه بعد چې کوم دی د سر مسه کول دي. سر مسه چې کوم ده بعضې خلک وایي دا وایي دا 3 ګوته بس یو ځای کې او دا 2 به دې لرې کړي او په سر باندې بس بوځي. نه، داسې خبره صحیح نه ده. بس دا اوبه د لاسونه چې کوم دي بس تر دواړه لاسونه تر سټه پورې بوځه او د سټ نه واپس راشي چې کوم ځای نه دی شروع کړي دا اودس د ایختو چې کوم ځای نه یې شروع کړي تر هغه ځای پورې، او د غوږونو مسه به د هغې نه بعد بیا خپې وینځل دي. خپې به هم چې کوم دی هغه هم 3 ځل ته وینځي. ښي لاس کې به لږې شانې اوبه را اخلي او خپې به په هغې باندې وینځي. او ورسره دا خبره یاد ساتي د خپو خلال به هم کې، ځکه چې هر ځای ته اوبه ورسېږي خپې مکمل ووینځلی شي. نو اول به ښې خپه چې کومه د هغه 3 ځله ووینځي، او هغې نه بعد به بیا دا بله خپه چې کوم دا اوبه به لاس کې لږې راکړي ښي لاس کې، او دا خپه به چې کوم دی په دې باندې وینځي. بیا د دې نه بعد چې کومه بله طریقه ده د الله د رسول دا یې چې اوبه به لږ راواخلي او تش امتیازو ځای چې کوم دی هغه ځای ته به لږ شانې چړکا وکړي. د دې وجه نه دې سره چې کومې وسوسې هغه ختمې شي. او بیا وفرمایل عثمان رضی الله عنه هغه ویل چې رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ نحو وضوء هذا، ما د الله رسول لیدلی صلی الله علیه وسلم چې دغه شان دی اودس به یې کول.